ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درود پاک کو شوق سره وای. صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. محترم مخکی رکوع کی بیان د دلائل د توحید د باری تعالی کی دو اس پدی رکوع کی ذکر مذکور د وحدانیت د باری تعالی ذکر کیگی. خلاصہ د رکوع دادا چی موجب للفساد فی البر والبحر الاعمال السیئات. پدی اوچا و پدی دریاب کی چی دا کم فساد دا آثار خکارا کیگی کنا نو د دې د پارا د ټولو نه لوی سبب دا هغه بد عملی دی او اخلاق سیئه دی، اخلاق قبیحه دی. نو د دقې د وجې نه مختلف حالات چې کم در هغه په دې انسانانو باندې راځي. دقه مضمون په دې رکوع کې ذکر کیږي. ظهر الفساد ظاهر شوه د فساد فی البر په اوچه کې والبحر او په دریابونو کې بما په سبب د هغې سراب کسبت چې عمل کړو اید الناس لاسونو د خلقو لیذیقهم دا چې وسکی دی ته بعض الذي بعضې سزاګانې هغه عملو چې عملونه کوونکي دی نو لعلهم يرجعون د دې لپاره چې دی واپس وکړي د دې خپلو بد عملونه. الله تعالی حالات پې راوستل او د دې حالاتو د راوستو مقصد دا و که نه چې دی د دې خپل کردار د دې خپلو اعمالو اصلاح وکړي. قل ورته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام سیرو ګرځئ تاسو فی الارض په ځمکه کې فانظرو ګورئ کیف کانا چې څرنګه چې عاقبت الذین انجام دی خلق من قبل چې مخکې د دې نه و څه چلو الله تعالی څنګه هغوی هلاک کړي دي. په هغوی باندې عذاب الله د کمې کمې انواع رالیږلی او د دوی د عذاب د راتلو دپاره علت او سبب څه ګناه ګرځېدلی و. دوی څه کړي چې الله تعالی تباه کړل. کان اکثرهم و اکثر د دوی نه مشرکین مشرکان. نو فاقم وجهکا پسکلا کسا تضافل للدین القیم د پارا دین محکم من قبل مخکر دینا ایاتی آدا چراشی یوم یودا سورد لا مرد له چنشتر من کون کے دیل من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالینا یوم ایذن پداورد
یصدعون مختلف ډلې به جوړ شي دا خلق څه چل وي بازی به پکې داسي چې هغه به نیک بختانی هغه به نیک عمل کړي نو هغه ته به په بدله کې جنت ورکول کېږي او بازی به پکې داسي چې هغه به بدبختانی هغه به د الله نافرمانانی نو هغه ته به الله تعالی د هغه د کفر سزا ورکوي ښا من کفر چا چې کفر کو فعليه پس پد باندې د جزاء کفره هغه د کفر د چې صدا اور د دوزخ ته ومن عمل واچا چې عمل کو صالحا نیکي نو فلانفسهم پس د پاره د نفسونو د دې يمهدون هغه سبي خوشالي به حاصلون کی په جپا بالا خانو د جنت کی ليجزي الذين ذا چې بدل ورکي الله تعالی خلق امنوا چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات ونيك عمل لكي من فضله ده فضل قلنا انه بشكر الله تعالى چه لا يحب الكافرين وخي كافران لراب چسكي ده خپل منعم حقيقي ده نعمت شکریان ادا کوي ومن آياته بعد ده نشانات ده توحید ده الله تعالی ان يرسل الرياح ده چرالیگی هواگانی مبشرات خوش خبری ورکون که ده باران وليذيقكم دا چې ورسي تاسو ته من رحمته د مهرباني د الله تعالی نه چې څه دی الماء البارده والاثمار چې باران وشي کنه چې په هغې سره د دې ځمکې آبادي ظاهره شي ولتجري الفلک دا چې روانې وي دا کښتۍ بامره په حکم د الله تعالی سره ولتبتغوا دا چې ولټوي تاسو من فضله د فضل د الله تعالی نه ولعلکم تشکرون او د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ د نعمتونو د الله تعالی ولقد فتحقیق سره ارسلنا را لېږلي مونږه من قبلک مخکې ستانه رسلا پیغمبران الى قومهم اقوامو د دې طرف ته فجاؤوهم پس دې راتلل کړو د پیغمبرانو دې څخه بالبینات په ښکاره معجزاتو سره نو څه چل وکړو فانکروا منها دغې خلقو د پیغمبرانو د دغې معجزاتو او د پیغمبرانو د نبوت د منلو نه انکار وکړو نو الله څه وایي فانتقمنا من الذين نو فانتقمنا پس عذاب ورکمونږ من الذين خلقو ته اجرمو چې مشرکانو وکانا او دے حقا لازم علینا پا منگا بندے نصر المومنین مدد کول دا مومنانو او نجات ورکول مومنانو تقا مومن تا نجات ورکول او کافر حلا کول اللہ تعالیوی کافر تا دا اغد بد عملو سزا ورکول دا لازم دیخوا اللہ الذي اللہ تعالی غذات تے یرسل الریاح چرالیگی ہواگانی نو فتسیرو پس اوچت کی دا صحابا وریدی نو پیبسطو پس خوری کی دی لراب پس سمائی پاسمان کی کیف یشاو سنگ چه اغواری اللہ تعالی ویجعلہو گردی دی لرا کسا پن ٹوٹی ٹوٹی نو فتر الودقاوینی و تباران لرا یخرجو ترودی من خلالی دمنزدی بریدناب پیدا صوابا پسر کلچ رسولو کی بی پدے پیدا پس پا آغا وقت کی اصابا رسول کی بی پدی سراب من یشاء واغا چالا رچ اغواری اللہ تعالی من عبادی دخبل بندگانونا اذا هم ناگہان ویدئی یستبشرون خوشحالی کون کی پسو پراتلو دا مدد دا اللہ تعالی یا پراتلو دا باران بندے خواہ باران بس دا اللہ تعالی پا باران خوشحالی کی چی باران اوشو رحمت تا اللہ تعالی اوشو او فزرخیدی براشی میوجات پڑیر شی اللہ تعالی بحریالی راولی نو وَإِن شَاءَ دا دے کانو دی من قبل مخکر دیناب ایونزل علیہم دا چنازل شدی تباران من قبله مخکر راتلو ردی باران لمبلسین نا امیدی که انکیو چس چلو نا امیدو چگینی باران نشتا یر فصلون خراب شو یر غلی جی کمدر حقیبا دازل کمی یر میوجاتو کی جی کمدر داغی پیداوار کے با کمینو فانظر اگورتو الى آثار رحمت اللہ اغا فوائدو دا رحمت اللہ تعالی تا کیف یحیی الارض سرنگی جوندی کئی زمکی لراب بعد موتها رستدو چوالی دینا ان ذالکا بشک دا اللہ تعالی چی دے لمحیی الموتا خامخا جوندی کئی بمڑو لراب چکم اللہ پا دخ کی وچ ازمکا کی جان پیدا کئی پا دخ کا وچ ازمکا دا کاشت کابل جوڑی نا دخ کا اللہ با دا دخ کی ازمکی نا
دا انسانان دوباره راجوندی کوي ښا وهو دا الله تعالی چې دی علا کل شیء پر یو چیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی ولئن ارسلناک چرته راولي ګمونګاری حن هوا نو فرعوه پس اوین دی لرا مصفرا زیړ مضرا للزرع داسې هوا چې هغه د دی د فصل د پاره نقصان دی وي مطلب تنسی سیلای راشي یا پکې چې کمنر هغه دغه هوا دومره ګرمه کنا چې د دی هغه د دی هغه د فصل چې کم پیداوار دی هغې ته په نقصان ورسي لظلوا خامخا وګرځي دی من بعده رستر دی یکفرون ناشکری کوونکي څه کوي الله تعالی په حالات راولي الله تعالی ولا په دې فصل باندې سیلۍ یا ګلۍ راولي کنه نو بیا اکثر خلق چې کمدن هغه مختلف قسم د کفریه خبرې شروع کی مختلف کفریه خبرې شروع کی مختلف قسم کارونه کوي حالانکه یاد ساتي الله په خپل بنده باندې ډېر مین دی د او یو میندو نه سیوا ورسره وي نه کوي نو یو مور به ګورې د خپل بچي فصل ته او د هغه محنت ته هغې ته به نقصان ونه رسوي نو الله به څنګه د خپل بنده هغه فصل او د هغه محنت ته نقصان ورسوي کم دی فإنکا پس بیشکت چی لا تسمع الموتانی اورون کے مڑوتا ولا تسمع السمانی اورون کے کنوتا دعا بلن لراب اذا والله ورکل چی اگردی دی مدبیرین شاکون کی وما انت نیت بهاد العمی لا رخود کرندوتا عن ضلالت مرستد گمراہی دینا ان تسمعو تاورول کولش الا مگر منا چاہتا یؤمنو چی یقین لرون کی بی آیاتنا پیتنو دمونگاب فهم مسلمون پس وی دی تابیداری کون کی دا وحدانیت او دا قدرت اللہ تعالی اللہ الذي اللہ تعالی آغا ذات خلقکم چی پیدا کری تاسو من ضعف دا کمزور ابونا چی دا نطفہ دا نو ربط رکو دا مخ کی رکو سر اخکار دے چی پا مخ کی رکو کی دلائل دا توحید دا باری تعالی نو پا دی رکو کی ہم دلائل دا وحدانیت دا باری تعالی ذکر کی گی خواہ اللہ الذي اللہ تعالی آغادات تے خالقکم چی پیدا کری تاسو من ضعف دا کمزور وبونا ثم جعلا بیاو گردو من بعد ضعف نصد کمزورینا قوتا قوت چی سچلو ددق کی کمزورینا پستر بندے اللہ زمانہ دا شباب او زمانہ دا زوانی راوستا ثم جعلا بیاو گردو من بعد قوت نصد قوتنا ضعفا کمزور والے وشیبتا او بوڑا والے خواہ مطلب دا دے انسان اول معشوم وی کمزوری نو بیا زوان شي نو بیا د دینه پس چې کمدنه په الله تعالی سو کی الله تعالی په هغه ضعیف العمری او بوډاواله راولي نو بیا د هغه بدني قوتونه کمزوري شي ښا یخلقو پیدا کی الله تعالی ما آسی اشاو چوغواړي وهو العلیم القدیر او دغه الله تعالی خبردار او قدرتونو والده ویوما پاورد باندې تقوم الساعتو چی قائم بشی قیامت یقسم المجرمون نو قسمون بخوری دا مجرمان پس چل بی پا دروغو با قسمون خوریقا دا دروغو پا قسمونو بنده بزان دخلاسولو کوشش کی لکننم پا دنیا کریر دا سی خلق تی کنا چی اغیی تا پا دروغ دا قسم قرل اڑو سا گناہ نخکاری گی کا حالانکہ پا دروغ قسم قرل دا دیر ناکارا کار دیکھا ما لبسو چی درنگ نلے تیر کردے دی غیر ساعتن ما سوا دلک ساعتنا کذالکم دکرنگی یوفکون کذالکم دکرنگی کانور دی یوفکون اڑول شوی دا حقنا وقال الذین ویا خلقوت العلم چی ورکل شوریت علم والایمان ایمان فباس بعد الموت پندی لقد پتاکیک سرک لبستم درنگ تیر کرو تاسو فی کتاب اللہ پہ علم دا اللہ تعالیٰ کی لائیو مل بعثی ترغی ورد جدو بارج بندی کی دو پوری چیسے چلو لتاسو پا دی قبرونو کی تی کم ٹیم تیر کرو کنا نسدے تاسو دا دی دنیا دا وفات نوالا تر قیامت تر سبا پوری دا باس بعد الموت پوری تاسو طول وقت کم نر حق دا علتا تیر کرو کا فهذا پسداب یوم البعث غورد دوبارج بندی کی رو دا ولکنکم لیکن یہ کنتم تاسو لا تعلمونا چی تصدیقون کو دا واقعی کی رو دا قیامت خواہ
پیومئذن پداورد لا ينفع الذین فائدہ بورن کیا خلقتا ظلمو چی ظالمانو معذرتهم عوضون نددئی ولا هم يستعتبون ونبدئی پریاد اوریدیشی ولقد پتاکیک سراب ضربنا بیان کری دی منگل الناس دپار دا خلق فی هذا القرآن پد قرآن مجید کی من کل مثل ہر یو نوع دا مثال ولئن جیتهم کچر تتراتلو کی دیتا بی آیتن پیو نشانی سراب لیقولن الذین نخام خوبو یا خلق کفرو چی کافران شویدی ان انتم نہیں تاسو اللہ مگر مبتلون دروغ ویون کی کذالکم دکرنگی تا تکذیب ددئی یتبع اللہ مہر لگول دے اللہ تعالی علی قلوب الذین پرلون دا اے خلقو کی لا یعلمون چی تصدیق نکی دا دا قیامت او دا باس بعد الموت او دا وحدانیت تباری تعالی فاصبر پس صبر کواب ان وعد اللہ بے شک وعد دا اللہ تعالی چی دا حق رختنی دا ولا يستخفنك الذين اواد نړۍ تر اخلك لا يوقنون چې یقین نساتی دی پس سرا لا يوقنون چې یقین نساتی دی په بحث بعد الموت باندې نو ګوره د دې دا خبره چې کم دی کنه د دې دا خبره د پتا باندې بوج نشي د دې دا خبره چې کم نه حغستا په جوړ کې شک پیدا نه کی سورته لقمان مکی صورت تے 34 آیتون دی او سلور پکی رکو گانی دی صورت لقمان ورطا پدی بنیاد بندوے لکی چی پدی کی ذکر دا لقمان ناغرے دیکھا دا لقمان حکیم چیو کنا علماء ذکر کئی ویدہ دا حضرت داود علیہ السلام پا زمانہ کیو خوا او دا لقمان حکیم آیا دے پیغمبر او کنو نو دا اکثر علماء کرام رائے دادا چی دے نبی نو او دا راجح قول هم دے گوارے خواہ اگر چی بازی علماء کرام قول کردے چی دا لقمان حکیم چی کمو کنا ویدے سو دے پیغمبرو خو گوارے راجح قول دادا چی دے پیغمبر نو گوارے خواہ ٹھیک شو جی سورہ لقمان نازل شوه دے رسل سورت صافاتنا امخ کی سورہ سبانا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر 31 نمبر سورت تے خواہ او دا نزول پہ اعتبار سر 54 نمبر سورت تے ربط تا سورت تمخ کی سورت سر دا دے کنا کہ پمخ کی سورت پہ خاتمہ کی مدح دا قرآن مجید اشوا نو پدی سورت پہ آغاز کے جے کم دے کنا اغا ذکر دا قرآن مجید دے خواہ موضوع دا سورت صدا موضوع دا سورت اثبات التوحید مع الرسالت سرے دا اللہ وحدانیت او دا اللہ دا پیغمبر رسالت چکم دے کنا دا اللہ دا پیغمبر رسالت دا حق تی دا مضمون ثابتی خواہ موضوع دا سورت دا کنا چی دا قرآن مجید نبا استفادہ نیکان خلق اغستیشی بدان خلق دا اللہ دا دی کلام نفائدہ نشی حاصلو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی اغا اللہ چی بیان کرے دے پخپل کتاب کے قصہ دا لقمان حکیم الرحمانی چی عام مہربانی کو ان کے دے چی گردولے دے خپل کتاب دا چا سبب د پار د ہدایت الرحیم او خاص مہربانی کون کرے چھ مومنانو تے توفیق ور کڑے دے د قبل ولو د دیخا الف لام میم اللہ تعالی پوی پمانل دی حروف باندے حروف مقطعات تیخا اگرچہ بعضی مفسرینی معنی تاویلی ذکر کئی الف پماند انوار سرا لام پماند لامع سرا او میم پا متوالیہ سرا انوار دا دی قرآن مجید چی دی روخانہ کون کی دی او مسلسل پا دی انسان باندے نادری دن کی دی خواہ الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم دایتون دا کتاب محکم دی ہدن ہدایت و رحمتنا و رحمت للمحسنین دا پار دا مومنانو الذین خلق یقیمون الصلاة چی قائمی مزلراب ویوتون الزکاة او ادا کئی کلمی دا زکاة لرا وهم او دیشنی بالآخرت پورت دا آخرت پاندی هم یوقنون دیشوی یقین کون کی بھی اولائک دک خلق علا ہدن پیدایت پاندی دی من ربیم دا جانب دا رب دا دینا واولائکم دک خلقهم المفلحون هم دی کامیابی مندن کی دی پسو پسواب دا اعمال صالحہ دا دیقا
ومن الناس بعد د خلقنا من آسوکتی یشتری چه بدلی لهو الحدیث په بهوده خبرو سره دا کتاب د الله تعالی لیضل عن سبیل الله دا چې واړو لشي دلال د الله تعالی نه بغیر علم بغیر د دلیل تحقیقنا ويتخذها ونسدي لره هدوا پټوکو سراب اولئک دخ خلق لهم د دې لپاره عذاب مهین عذاب در رسوایی دی مطلب ته نسدي فضولیات لا توجه ور کوي او د الله د کلام طرف ته کم در حق د دی توجه ني د الله تعالی د کلام دراغستو د عقید لپاره دی څخه وخني ښا وَإِذَا تُتْلَى کله چې اولسته شي علی په د باندې آیاتونه د مونږه والله نو ګرځي مستكبرا تکبر کوونکې کعلم يسمعها گویا کې نه اورېدل دی لرا کأن فی اذنیه گویا کې په وګونو دی کې وقرن درنواله دی فبشره پس خوش خبری ورکړي تبع عذاب الیم عذاب دردناک سراب ان الذين امنوا بشکا خلق ایمان راوړل او عملوا الصالحات ونیک عملونه کوي لهم د دې لپاره جنات النعیم باغونه د نعمتونو دي خالدین فیها همیشه اوسېږي په دې کې وعد الله وعد الله تعالی د حقا ثابت ده وهو العزيز الحكيم او دغه الله تعالی غالب او حکمت والده خلق السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه بغیر عمد بغیر دستنونه والقى في الارض او اخود لي په دې ځمکه کې رواسي غرونه مطلب ته نسدي غرونه د علم یا غرونه مطلق دا چې کوم ډیرې دي نو ان تمید بكم دا چې نخو دی پتا سو سراب وبث فيها خوار کړي دی پدې کې من کل دابه هر یو صنف د زنده سرو وانزلنا نازل من السماء د وریاد نمان باران فانبتنا پس زرغون کی فیا پدې ځمکه کې من کل زوج کریم د هر یو نوع د نوع دو معزز او مکرم چې اغذیه دی او ک ادویه دی چې کوم د انسانانو د پاره مفید دي کنه نه هغه اشیاء د باران د وجنه الله تعالی زرغون کینو هذا خلق الله هذا دا چې خلق الله مخلوق الله تعالی دی نو ماذا خلق الذين سشي پیدا کړ د غیبوتان من دونی چې ما سوا د الله تعالی نه دي بل کوم دی خجی هذا خلق الله دا مخلوق الله تعالی دی نو فارونی خایمات ماذا خلق الذين سشي پیدا کړ د غیبوتانو من دونی چې ما سوا د الله تعالی نه دي بل الظالمون بلکې دا ظالمان چې فی ضلال مبین دي په گمراهی ښکارا کې ولقد فتاکیک سره تینا ورکړې مونږه لقمان ته هغه حکمت ان اشکر لله دا چې شکر باسه د پاره د نعمت الله تعالی نو ربط رکو د مخکې رکو سره بالکل ښکارا دی چې په مخکې رکو کې بیان د محسنین وشو نو په دې رکو کې بیان د محسن خاص ذکر کیږي چې هغه څوک دی لقمان حکیم دی خجی آتینا ورکړ مونږه لقمان تال حکمت نو حکمت ستوي علماء کرام ذکر کوي د حکمت مطلب معرفت ربی دی د حکمت مطلب علم د ادیانو دی د حکمت مطلب علم د کتاب د الله دی انشکر لله دا چې شکر باسه د پاره د الله تعالی ومن واسو کې شکر چې شکر ادا کوي نو فانما پس بشک خبر دا یشکرو دا شکر با لنفسه مفید وي د پاره د نفس دو ومن کفر چا چې نه شکر وکړه فان الله پس بشک د الله تعالی غنی بے پروا د حمید استایل شوی دی وَإِذْ قَالَ كَلَّ لُقْمَانُ لِابْنِهِ زوی خپل تاب وهو يعظه دې نصیحت کون کې دې خپل زوی ته چې سو کان کافرن فاسلم سچلو کو د چې کم دې کنه کافرو نو ایمان راړو نو چې ایمان راړو کنه نو دې خپل زوی ته نصیحت کوي نو علماء کرام ذکر کوي وای د دې زوی نوم چې کم دې کنه سو کوئی چې انعام نوم اسو کوئی چې سارانو اسو کوئی چې ماران د نوموخه کم دې خجی
وهو يعظه وهو او دا لقمان حکیم چې يعظه نصیحت کون کې د خپل زوی ته یا بني اے بچیا لا تشرک بالله شریک مو جوړه په ذات الله تعالی سره ان الشرك بشک دا شرک ته ظلم عظیم دا قل ظلم دی ووصينا الانسان حکم کړم انسان ته بوالديه د خپل مور او پلار سره دسو بطاعت والديه چې تاسو به د خپل مور او پلار تابعداري وکوي نو حملته چت کړو دلر امه مور ددو وهنن په تکلیف سره علا وهنن پور تر تکلیف نه وفصاله اولر کول د فی عامین په دوو کالو کې دي ان شکر دا چې شکر با سیتا سلی د ما د پاره ولوالدیک د پاره د مور او پلار ستا الی المصیر او قادمه طرف ته واپس ګرځیدلی نو علماء کرام ذکر کوي کرام چې سره وفصاله فی عامین امرنا وی حکم کړی د مونږه چې د کما شوم به د پيونه لري کول شي په سور عمر کې زیات نه زیات موده چې کما ده کنه دا سور ده 2.5 کاله ده او سره باقی چې کم ده کنه کم از کم 2 کاله چې کم ده حق ولا ورکول پکار دی ښا وګوره د مور خپل پي پیډر نه ګوره ښا پیډر غنن سبا خو چې کم ده غټول د پیډر اولاد ده کنه ټول د پیډر اولاد ده حاجی یو عمر ده یو معشوم ده کنه د معشومانو لپاره وَإِن جَاهَدَاكَ کچر د حکم کیتا تا علا ان پدې خبر باندې تو شرکا دا چې شریک جوړ کی به ما سره ما صلی سلکا جنشتر استاد پاره به پدې باندې علم صدرل نو فلا تطعهما تابعداري مکو د دې دواړو وصاحبهما جنتیر و دې دواړو سره په دنیا کې معروفه پخې طریقې سره الله تعالی وای د مور او پلار خبره منل در باندې لازمي دي خو کچته دا ته وای چې دین پرېږده او کفر اختیار کا کنه نو په دغه صورت کې بیا د مور او پلار تابعداري پتا باندې لازمه نه ده ځکه لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق د الله په نافرمانی کې به د مخلوق خبره نه مني ٹھیک شو جی چې کوم ځای کې د الله حکم ماتيږي هغه ځای کې به د چا د خبره پروا نه کوي بیا هغه ځای کې به د الله حکم د ارسنه مخ کی واتبع تابعداري کوا سبیل دلاره من دعا چا انا با چراجی کی الی ذماتا ثم بیا الی ذما طرف تمرجوکم واپس استاسو دا پونبئکم پس خبر بدر کم تاسو تا بما پاسبان کنتم چوی تاسو تا عملون کون کی یا بنی ای بچیا انها بشک ان تکو کتتوی مسقال حبت پمقدار دیودانی من خردلند اورینا فتکن پسوی فی صخرت پیو بیابان کی فی او فی السماوات یا پاسمانونو کی او فی الارض یا پزمکا کی یاتی بی اللہ رات للبو کی پدی سر اللہ تعالی صخره ویل کی گٹی تا یا لرب صحرا مقام تا خو اکثر مفسرین رائے دادا کنا چی دا صخرتن مانا لغل لرب مقام کی پروت پا یو گٹا کی کچا تستانے کی بھی کنا اگا بدل اللہ داغی اجر در کئی خوا ان اللہ بے شک اللہ تعالی چی دے لطیف باریک بین دے خبیر خبردار دے یا بنی اے بچیا قم الصلاة قائم و تمزلرا و امر حکم کوا بالمعروف پنے کو کارون سرا وانہا من کوا خلق عن المنکر دو کفرناب وصبر صبر کوا علاما پاگا تکلیفون باندے اصابکا چی رسید لیویتا تاب پی تبلیغ الاحکام دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا پا احکامات شرعیو پر سبلو کی چتا تکم تکلیفون رسی کنا نا پاگی باندی صبر کوا ان ذالک بشکا دا وحد ان ذالک بشکا دا عقیدہ توحید دا اللہ تعالی من عظم الامور اغد دیر لویو فریضه د امورنا دقا اے مفروضات الامور یعنی بہترین کار دقا ولا تصغر خدکا مچونی کا وطن دیخ پل للناس دا پار دا خلقو ولا تمشی مگردتا فی الارض پزبک کی مرحن فتکبر سراب ان اللہ بیشک اللہ تعالی چی دے لا یحبو نخوخی کل مختال ہر یو اغسو
ار هغه خپکیدون کې په قدرت الله، فخور او متکبر چې خلق باندې سکی خپل ځان لوی لوی هغه ایجابي ښا. نو الله تعالی دلته کې آداب د پاره د اصلاح ته معاشري ذکر کوي. دغه خلق ته سپک نظرینه کې خلق ته چې کم نه هغه خپل ځان نه فرعونیت په ځان کې نه پیدا کې، تبه چې کم دی تبه د الله بنده اوسېږي، ته د الله بنده ښا. ٹھیک شو جی. ځکه الله په دې مخلوقاتو کې چې د ټول نه لوی په کم جرم خفه کیږي کنه، نو یو څه دی، یو شرک دی او بل په هغه کې تکبر دی. ګوره ځکه تکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کنه، وای الله ارشاد فرمایي چې الکبریا اوردائی، دا لوی چې کومه ده کنه دا زما څه دی، دا زما لنګ دی، صادر دی، والعظمت ازاری، او دا عظمت چې کم در هغه دامې لنګ دی. چې کم انسان ما نه دا راخکل غواړي الله تعالی وی زه به جهنم ته داخل کم ښا. نو غرور او تکبر دا ګوره انسان سره نه ښایي ښا جی. وقصد درمیان رویو سات فی مشکا پر افطار ساکی وغض دوخت و سات من صوتی کا دا آواز پلناب. ان انکر لسواتی بے شکا بدترین پا آوازونو کی لصوت الخمیر خامق اغا آواز دا خارد چسکی چه اولی سی زفیر وی او آخر شہیق وی خوا. نا اللہ تعالیٰ وی دقا سی جی کم دکنا دقا سی اغا تیز آواز اغا بمکو دا متکبرینو پشانتی، بلکہ درمیان روی پا خپل خبرو کی دی کمدن حغسو کا نرمی پیدا کا، او خپل آواز سے کمدن حغسو پا اغی کی برابری پیدا کا. علم تروایا نگو رئی تاسو ان اللہ چی بے شک اللہ تعالی سخر لکم تابکرستاسو دا پارا ما آغا فی السماواتی چی پاسمانونو کی دی وما فی الارض واغا چی پزمک کی دی واسبع علیکم پورا کردی پتا سباندے نعمہو نعمتون اخپل ظاہرتن ظاہری و باطنتن و باطنی نعمتون سرے ظاہرتن ظاہری نعمت تا اللہ تعالی دا دے کنا چی اللہ درتا دا عقیدی دا توحید دا منل توفیق در کرے دے، او باطنی نعمتون سدے بالمعرفتی چی خپل معرفت و خپل مین درتا در کرے دا خواہ. ومن الناس بعض دے اہل مکونا من آسوک تی یجادلو چی مباحثی کی فی اللہ پا توحید دا اللہ تعالیٰ کی بغیر علم بغیر دس دلیل عقلنا ولا ہدن ند دلیل وحینا ولا کتاب منیر او ند کتاب روخاننا. مطلب تینا سدے نور سر دلیل عقلشتا، نور سر دلیل نقلشتا، نور سر دلیل وحیشتا. وَإِذَا قِيلَ أَرْكَلَ چِئُوِيلِ شِلَمْ دیتا اتَّبِعُوا تَابِدَارِو کیتا سماد آسا انزل اللہ چنازل کردی اللہ تعالی قالون وائدئی بل نتبعو بل کتابداری کون کی منگا ما دا سوجدنا چی منتنی منگا علیہی پدی بندی آبانا علماء دمنگا اولو کان شیطان اگر کچرت بھی شیطان یدعوهم بلنکی دیتا الى عذاب السعیر عذاب دو دختا. ومن آسوک یسلم وجہو چی تابیدار شزاد تدیر اللہ دا پارد اللہ تعالی چی سوکو یخلص دینہو وعملہو للہ چی خپل دین او خپل عمل خالص کا صرف دا اللہ دا پارخا. وهو محسن پدا سیال کی چیوی دے معاہد دا اللہ وحدانیت منن کے نو فقد پتا کی سراب استمسکا منگولے اولا گولے دا بالعروت الوثقا پا مضبوط رسی باندے ویلاللہ او دغی اللہ تعالی طرف تاب عاقبت الامور واپسی رطولو کارونو دا. ومن کفر واچاچی کفر احزن کا خپدن کی تعراب کفرہو اغا کفر ددو الینا دمون طرف تمرجعهم واپسی ردیدا فننبئهم پس خبر بورکمون لیتا بما فعص عملو چی عملون کون کی پا دنیا کی ان اللہ بشک اللہ تعالی چی دے علیم خبردار دے بیدات صدور پرازونو دے سینو باندے. مطلب سرے دا دے انسان پا دے زلکی دن نچے کمی خبری دی کنا اللہ دا اغین واقف تے خواہ، اللہ دا اغین واقف تے و دا اغین مناسب با دے انسان سر معاملہ کئی خواہ. نمتعهم فائدہ وبرکم دیتا قلینا لگا زمانا ثم بیا نضطرهم مخامخ بکم دیل ریل عذاب غلید غسع عذاب تاب. پا دنیا کی لغن تک مزیبو کی پا دنیا کی با لغن تک جی کمدر حقت دی انعاماتو نا فائدہ واخلی وگوارے پا آخرت کی گوارے صرف پیا جہنم دیکھا.
ولئن سألتهم کچرت تپوسو کې ردینا من خلق السماوات چا پیدا کړی دي اسمانونه والارض او ځمکې ليقولن الله خامخ او وی چې الله تعالی دلیل الزامی على دلیل التوحید الالزامی على سبیل الاعتراض دلیل الزامی چې کبدن هغه په ثابتې چې دا کفار دا خبره تسلیمي چې د دې ځمکې د دې اسمان خالق دا الله دی قل وتو اے نبی علیہ السلام الحمدللہ تمام تعریفنا اللہ تعالی لردی بل اکثرهم بلکہ اکثر دینا لا يعلمون تصدیق نکی وللہ پارد اللہ تعالی دماغ ٹول چیزونا پہ سماواتی چی پاس مانونو کی دی والارد یو پزمکہ کی دی ان اللہ بے شک اللہ تعالی چی دے هو الغنیو دغ اللہ تعالی بے پرواد الحمید سائل شوی دے ولو انما فی الارض ولو انا کچرت معاص فی الارض چی پزمکہ کی دی من شجرت دغننا اقلام قلمون شی والبحر او دریابون یمدو سیائی دیوی من بعد رستر دینا سبعت وبحر ودریابون نور نما نفدت نختم بنشی کلمات اللہ اغسو معلومات اللہ تعالی اغچی پا قرآن مجید کی دیکھا اللہ تعالی وہی کہنا وہی کسرے کہ دا پدی روی زمین بند سمر دا ونی بوٹی تاسو تخکاریگی وی کچارت دا دینا قلمون جوړ کړی شي او دا و سمندرونه او دریابونه چې څومره دي کنه دا ټول د دې د پاره سیايي شي او بیا د دې نه بعد انسانان پیریان دا ټول مخلوقات چې کوم نه هغه د دې د پاره کاتبین شي الله تعالی وایي کنه وایي دغه قلمونه به ختم شي دغه سیايي به ختم شي دا کاتبین به ختم شي خو د الله چې کوم معلومات دي د الله چې کوم صفات دي نو هغه نه ختميږي ٹھیک شوا او مثال به دل در کم کنا قرآن مجید چې کله نه الله نازل کړی دی نو علما د خپل علم او د ذوق مطابق څه کوي د دې قرآن مجید په سمندر کې غوپی وي او هغه د علم او عرفان او د دانایي هغه واقعیات او خبرې تنه روباسي ٹھیک شوا نو څه کوي مفسرین هغه د خپل علمي ذوق مطابق لګیا دي تفسیر د قرآن مجید کوي نو تفسیر د قرآن مجید څنګه فزرگونو تفاسیر د قرآن مجید موجود دی یو تفسیر دی علماء کرام ذکر کوي په 1000 جلدونو کې لیکل شوی دی د اغینم د حدائق ذات بهجتن ٹھیک شو یو بل تفسیر دی علامه علاءالدین یو تفسیر لیکل دی تفسیر علائی وتویقه په 1500 جلد کې دی تفسیر علائی دا تفسیر چې کم دی کنه په 1500 جلد کې دی نو دا قصیده الله 150 جلدونه خو د ار تفسیری کا او دومره داسې تفاسیر دي کنه چې داغه په لکونو تفاسیر دي د قرآن مجید دا هغه علمی ذوق علمی نقاط چې کم دنه هغه وباسي خو ګوره ختمیږي نه دا یو داسې بحر بې پایا دی کنه چې د دې کناره لا تر اوسه پورې چانه د معلومه کړی تا ٹھیک شو جی ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب دے حکیم حکمت والد ما خلقکم نہ پیدائش تاسو ولا بعثکم او دوبارہ ژوندۍ کېدل تاسو الا کنفس واحدۃ پشان پیدائش ته یو نفس ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع اوریدن کرے بصیر لیدن کرے الم ترایا نګوري تن اللہ چې بے شک اللہ تعالی یولج اللیل داخل شپې لرا په النار فورس کې ویولج النهار داخل ورځ لرا په الليل پشپ کې وسخر الشمس تابع کړی دی الله تعالی انور والقمر سپوږمۍ د څه دپاره لمنافع العباد د خپل بندګانو د فائدې دپاره کل دا تمام چې دی اجری روان دی الاجل مسمى تر یو وخت مقرر پوری وان الله چې بشک الله تعالی بما پاغه سمند تعملون چې تاسو عمل کوي خبير خبردار دی ذالک دا بان الله په سبب د دې سره چې الله تعالی هو الحق دا الله تعالی حق سره علم کلی دا الله تعالی وان ما يدعون او هغه چې بلی دی من دون ما سوا د الله تعالی نه الباطل باطل دی وان الله بشک الله تعالی هو العلی دا الله تعالی برتر دی شانن الکبیر لوی دی الله تعالی په اعتبار دو بادشاہت سره علم ترایا نګوري تو ان الفلکا چې بشک دا کشتی تجری رواني په البحر په دریابونو کې بنعمت الله په فضل د الله تعالی ليريكم دا چې وقایتا سمین آیاته د نشاناتو د قدرت الله تعالی نه
ان فی ذالک بشک پدی مذکور کی لآیات نشانی دو قدرت اللہ تعالی دی لکل صبار د پار دار او صبر کون کی شکور او د اغچا چې شکر ادا کوي د نعمتونو د الله تعالی. نو ان علماء کرام ذکر کوي ان فی ذالک ای فی جریان الفلک فی البحر چې په دې دریاب کې د دې کشتی دا جاری کیدل ندي دا د الله تعالی د قدرت یو علامه ده کنه. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَرْكَلَ چپٹ کی دی لرا موجن یو چپاب کذللی پشان د غرونو او د دریابونو دعو الله نو بلنکی اللہ تعالی تاب مخلصین له الدین خالصون کی عبادت پل فلما پذر کل چنجاهم نجات ورکی تا الى البر اوچتا پمنهم پس بازر دیناب مقتصد سوی اغا مقتصد درمیان رووینو وما یجحد انکار نکی بی آیاتنا پیتنو دمونگا الا مگر کل خطار ہر یو ناقصا کفور ناشکری کون کے این خطار ناقض العہدی جس وعدی دماتون کی وی او کفور ناشکری کون کے. نو اللہ تعالی وی فمنهم مقتصد ومنهم من بقا علی کفرهم سوک پکیداسی وی چی اغا مومن پاتی شی اسوک پکیداسی وی چی اغا خپل کفر تا واپس لار شی خوا. یا ایوہ الناس خلق اتقو یریگی تاسو ربکم دخل ربناب وخشعو یریگی یومن دا سیورا دینا لا یجزی چی پایدہ بورنکی والدن پلار عن ولیدی دخل بچی تاب ولا مولود او نبچے وجازن پایدہ ورکون کرعال عن والدی دخل پلار نشے اندسیز ان وعد اللہ بیشک وعدد اللہ تعالی حق نختنی داب چیسے چل بئی چکلا یو سڑے وفات شکنا او دے په حالت کفر کی د دنیا نه لړ نو د تبګوره بیا د اچا عمل د اچا سفارش پیدا نه ور کوي د الله تعالی پنځ باندې د مؤمن د پاره مختلف د شفاعت موقع دي څه چل بی انبیاء به شفاعت کوي ٹھیک شوا علماء به شفاعت کوي حفاظ به شفاعت کوي نابالغ معصومانان به شفاعت کوي قرآن مجید به شفاعت کوي روزه به شفاعت کوي او سره خدا ټول شفاعتونه چې کیږي کنه دا به د چا د پاره د مسلمان د مؤمن د پاره د کافر د پاره به د اچا شفاعت موقع نه ملاویږي خجی ان وعد اللہ بیشک وعد دا اللہ تعالی حق رختنی دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکا دین کی تاسو لرا اغلظتون دجوند دی دنیا ولا یغرنکم دوکا دین کی تاسو لرا باللہ پا وحدانیت اللہ تعالی بندی الغرور غدوکا ورکون کچھ شیطان دے ان اللہ بیشک اللہ تعالی عندو پنید اللہ تعالی علم الساعتی علم دا قیامت تے وینذل الغیس و نادل باران لراب چسی چل بئی باران بس ٹیم کے رازی کلب رازی ویعلمو علم لنن کرے ما پاس بند فی الارحامی چی پگیرو دویندو کی دی چسی دے فی حالت النطفت دو نطفی پا حالت کے خواہ چاہتا دا پتہ نلگی چی دے نیک بخت او کبد بخت دے چی دے با مسلمانی او کدے با کافری چی دے جنتی دے او کدے دوزخی دے خواہ ٹھیک شوا ورنن په دنیا کې چې کم دی کنه تر اوسه پورې چا داسې یو مشین ایجاد نکو چې هغه د انسان د نیک بختۍ او د بدبختۍ پہچان کولی شي ٹھیک شو جی وما تدری معلوم ند نفس یو انسان تا ماذا تکسب غدا چه سبکی دے سباتا وما تدری معلوم ند نفس یو انسان تا بی ای ارض چه پکم از مکواندی تموت امریگی بدے ان اللہ بشک اللہ تعالی چر علیم خبردار علیم پو دے خبیر خبردار دے. علماء کرام ذکر کئی دری سورت لقمان پا دی آخرانی آیت کی پینزه خبر ذکر شوی رنبی خبره قیامت پکل رازی اللہ تا پتا دا دا اللہ نما سوا بلچا تا پتا نشتخا باران بکل رازی اللہ تا پتا دا گوری خوا ازمونگا خلق اکثر وی باران بکیگی ویلی دی وی نو گوریت ساتی اغی گوردانوی چی باران بکیگی اغی وی دا باران بکیدو سدے امکان دے او اغی دا دی ہوا دا چکم رفتار دے دا دی ہوا چی پدی کی دنمی کم تناسب دے او دا دی چکم حالات تی کنا نو دا خپل اندازی مناسب اغی وی چکی دیشی چیوشی لکا پخوا زمیدارو چکم دے کنا
پخوا زمیدارو اکثر چې بسو وی د دې کړمار نه چې به اوپړه کېده کنه نوې بس څه دی باران به نه خطا کېږي ښه باران به او بیا چې د کړمار نه به اوپړه کېده کنه نو اکثر چې کټ پیسو سو به دغه کمرې ته به رسو نو لون به وښه بیا به حاجي نو اوس علماء کرام ذکر کوي دا هغه اندازې وي نو نن هم ګورې هغه خلق اندازې لګي زمونږ خلق په یقین کوي وایي کېږي به ویلي دي وایي ٹھیک شوه حالانکه ډېر ځله داسې شوي دي چې دی ښه د شړک چې و د باران ویلي او اپلا بلکل صفا اسمان شیني خجی او بلا ويعلم ما في الارحام چې د دې مور په دې ګېډه کې کم ماشوم دی نو دی نیکبخت دی او که بدبخت دی هېڅ چاته پته نشته ښه هېڅ چاته پته نشته او که چېرته یو سړی دا وایي چې دا نارینه دی او که زنانه دی که نه نو ګورئ د دې هغوی تاسو ته 100% دا یقیني خبره نه کوي چې ګینې همدقسې به ډېر داسې شوي دي چې هغوی ته چې کوم نن حق ډاکټرانو ورته څه کړي دي د الک ویلی دي او پیدا شوي څه ده پیدا شوي جینۍ ده ډېر داسې دي چې ډاکټرانو ورته د جینۍ ویلې ده او پیدا شوی الک دی الله ته پته ده نو او ډېر داسې دي چې هغوی چې کوم نن هغه پې ښه مبارکۍ اخیستې دي او خیراتونه یې کړي دي خو پیدا شوي جینۍ نو ټیک شوه جي ان الله بیشک اللہ تعالی علیم پوہ دے خبیر خبردار ذات دے نو سورت لقمان تے کم دے کنا نو ان اللہ عنده علم الساعة علم دا قیامت اللہ سخا دے زکا معبود دے نو اثبات دا توحید او اثبات تا رسالت نو خلاصہ دا سورت ولا الہ الا اللہ محمد رسول الله سورت سجدہ مکی سورت تے 13 آیتون دی او دری پکی رکوگانی دی نازل شب درست سورت مومنون امخ کی سورت تورنا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر 32 او دا نزول پہ اعتبار سر 75 نمبر سورت تے خواب نو ربط سورت تمخ کی سورت سر دارے چی دمخ کی سورت آغاز کی کلمہ دا الف لام میم او متحد قرآن ذکر ہوا نو بدی سورت پہ آغاز کی ہم کلمہ دا الف لام میم او متحد قرآن مجید ذکر کیږي ښا نو سورت سجدہ ورته وایي نو سورت سجدہ په دې بنیاد باندې چې څه دی په دې کې انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وبکیا نو هغه په دې کې کلمه د سجدې ذکر کړې شوې ده نو د دغه کې د وجې نه دا مکمل سورت موسوم دی په سورې سجدې سره ښا خجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ تعالیٰ پوئی پماند دی حروف باندے مدہ بسم اللہ مانا بسم اللہ الذی امر فی کتابہ بالسجدہ اللہ اغذات تے تخبل بندگانو تے پخبل کتاب کی دا سجدی کو حکم کرے دے الرحمانی چاہم مہربانی کا ان کے دے چستلی کرے دے بے تنزیل کتابی تخبل کتاب را لے گلے دے پارد مخلوقاتو الرحیم و خاص مہربانی کا ان کے دے پا مومنانو باندی چستلی کرے دے مومنانو تے دا ایمان حقاو دا ایمان بالیقین توفیق پر کرے دے کہ دا اغی جڑنے دا شک و دا شبین بچ ساتلی دے خواہ الف لام میم اللہ تعالیٰ پوئی پماند دی حروف باندے تنزیل الكتاب نازل ولد دی کتاب چلی لا ریب اس شک نشتر فی پا حقانیت دی کہ من رب العالمین دا جانب دا رب دا طول مخلوقاتنا دے ام یقولون آیا وائدہ خلق افتراہو چجوڑ کردے دے پیغمبر دا قرآن دا زاننا بل و تؤوے نبی علیہ السلام هو الحق دا حق نازل کرے شوی دے من ربی کا دا جانب دا ربستانا لتنذرا دا چی تؤویر قوما یو دا سی قوم لراب ما اتاهم چنورا غلد ایسخا من نذیر سوکی رون کے فی زمان الفطرتی دا فترت پا دے زمانہ کی خواب نو دا فترت زمانہ اگی طویل کی گی چی دا یو پیغمبر دا دنیا نا دا رخصتی دو او دا بل پیغمبر دنیا تا دراتلو دا دی پا مابین کی چی کما زمانی نو دخ کے زمانی تا زمانہ دا فترت ویل کی گی خواب او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا مابین کی تقریباً 500 او اویا کالا تیر شوی دی خواہ ٹھیک شوا اس دق کی زمانی تا زمانہ دا فترت ویلے کی گی خواہ
ما اتاهم چنو راغل دی سخا من نذیر سوک يرون که من قبل کا مخکستانا لعلهم يهتدون دید پارا چی دی سوشی ہدایت حاصل کی دا گمراہینا اللہ الذي اللہ تعالی ذات خلق السماوات چی پیدا کری دی اسمانونا والارض ازبکی وما بینهما چی پما بین دید وارو کی دی فی ستت ایام پشپگو ردو کی او یورس سوا یورس چی کمدن حق دا دنیا دا ورد دا زرو کالو پا مقدار بندی وخا خجی ثم استوا بیا استوا اکڑا علی العرشی پا عرش باندی نو با استوا پا معنی دو غلبی تویلی کیگی استوا پا معنی دو تدبیر دا عرش نوالت تر پرش پوری دا کی تمام مخلوقات و تدبیرونے مقرر کرل ما لکم نبوستاسو دا پار من دونی ما سوا دا اللہ تعالی ناب من ولین سوک دوست والا شفین او نسوک سپارش کا ان کے افلا تتذکرون ایتا سنسیت قبل وی یدبر الامر تدبیر کی دا کارون دا دنیا من السمائی دا جانب الاسمان الى الارض دا ازم کتاب ثم یعود الیہی بیا پیشکول شدی اللہ تعالیٰ تا یا خیجب دی اللہ تعالیٰ تا فی یوم پدا سے ورد کی کانا مقدارہو چی و مقدار دی الپسنت پا مقدار دو زرو کالو مما دا سنتعدونا چی تاسوی شماری ذالک دا تدبیر عالم الغیبی دا جانب دا آغاز اتنا چی پویدون کرے پٹو خبرو بندی والشہادتی پخکار خبرو بندی العزیزو چی غالب دی الرحیم رحم کون کے داتے الذي اغذات احسن کل شیئن چی محکم کرے دے ہر یو سید لراب خلقہو جسامت ددو وبدأ ابتدانی پیدا کردے خلق الانسانی پیدائش دے انسان من توین دا خطناب سچلی کردے وبدأ خلق الانسانی افتداءن پیدائش دا جسم دا انسانی چی کردے کنا ندائی دا خطنا کردے نو ثم جعلا بیو گردو نسلہو اولاد من نطم سلالت مما امہین دا خلاصی دا نطفی دا کمزور ابونا ثم سواہو بے برابر کل اعزاد دی انسان ونفخا فکوالو فی بدی کی من روحی روح ددناب وجعل لکم السمعا گردولی دی اللہ تعالیٰ استاسو دا پارا اغا قوت سامعا والابصارا قوت باسرا والافئدتا وزرونا قلیلا ما تشکرون دیر لگتا سو شکر باسید نعمتون دا اللہ تعالیٰ وقالوا ایدا کافران ایدا ضللنا ایدا آیا پا اغا وقت کی ضللنا چروک شمونگا فی الارد پس بکا کی پا خوری کی دو سراب چیس چلو شی زمان دا بدن دا خوری دا دیزمکی دا نور خارو سر یوزی شی چی بیا پا کی فرق نشی کی دیخوا آیا منگا لفی خلق جدید خامقا پیدا کول بشو پیونی پیدا السراب بل هم بلکی دی چیری بلقاء ربهم دا باس بعد الموت نا کافرون انکار کون کی سکی باس بعد الموت او دا دوبارہ جون جزا او سزا جی کمدن حق دانا منی خواب قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتوفاکم وفات ویتوفاکم روحون بقوس کی استاسو ملک الموت الذي پرشت د مرگ اغا وکل بكم چې مقرر کړی شوی د استاسو د روحونو د قبض کولو د پاره ثم بیا الى ربکم تاسو رب طرف ته ترجعون واپس استاسو د قیامت پرز باندې سچل بکئی پرشت د مرگ اغا الله تعالی مقرر کړی دا د تمام انسانانو چې په دې دنیا کې پیدا دي کنه د دې ټول روحونه به قبض کوي ښا نو دینا عبرت واخلی کنا چې څه چل دی د مړي دا کټ چې کم دی کنا دی د دې طرف نه چیزی نو ډکزي او د هغې غاړې نه چې راځي کنا نو بیا څه راځي تش راځي نو بیا دقسې چې کم دی کنا د مړي دا کټ دا زمونږ دپاره یو یادګیرنه ده ګورې چې ګورې یو ورځ به دی زه به دې ګورې وړم هلته کې یو ورځ به چې کمدن هغه پما کې به دې راواچوي او بس قبرستان ته به دې وړم خو ګورې هلته نه چې راځم نو بیا به د بل نمبري بیا به بل وړم پکې بیا به بل راځي ٹھیک شوه نو دا زمونږ دپاره یو یادګیرنه ده ګورې نو پخوا او اوس هم چې کمدن اکثر د مشرانو د دې مړو دا کټونه چې کمدن په دې جومات کې ایښي د دې دپاره دي چې خلقو ته یادېږي ګورې خلقو ته یادېږي چې ګورې دا راته تیار پروت دی په دې کې به مې وړي دا راته تیار دی ښه جي
ولو ترى کچرت ویني تو اذ المجرمون پاوک چې دا مجرمان ناکسو کتکون کی وی رؤوسهم سرون خپل لراب عند ربهم پنځ رب ددی نو په مخ کې رکوع کی بیان د موت وشو چې هغه سره قیامتي صغرا دی نو په دې رکوع کی بیان د قیامت کیږي چې هغه نه مراد قیامت کبرا دی نو مرګ قیامت صغرا او قیامت کې کمدن هغه قیامت کبرا دی ٹھیک شو جی او بل حدیث کے راضی کنا و امام ماتا فقد قامت قیامته بس چې یو سړی مړ شي کنا نو بس په د باندې قیامت را لخوا ایو زمیدار کاکاو کنا نو هغه ګیدړ به ولا چې په فصل کې روانه کو نو دا ګیدړ راونی سکا چې ګیدړ راونی سکا نو دا د ګیدړ چغې جوړ کړي چې دا ولا څنګه غزار ورکو کنا نو د ګیدړ چغې جوړ کړي وای پرېګ مې لګینی قیامت راځي پرېګ مې لګینی قیامت راځي نو زمیدار کاکا ساده سړیو کنه وی چې یاره د دې ګیدړ په وهلو باندې قیامت راځي نو ولې به هم پرېږده کنه چې ګرځي دغسې نو چې ګیدړ یې پرېښود کنه او د دې زمیدار کاکا د لاس ته رانیولو له لرې لاړ کنه نو د زمیدار کاکا ته وي کاکا که په چا وو که په چا نه په ما خو قیامت کنه ٹھیک شو نو من ماتا فقد قامت قیامته یو انسان چې مړ شي نو بس په ده باندې د قیامت راغلی خجی کم دی جی ولو ترى کچرت اوینی تو اذ المجرمون پاوک چې دا مجرمان ناکسو کتکون کی وی رؤوسهم سرون خپل لراب عند ربهم پنځ رب ددی ربنا ای رب دمونګه ابصرنا لیدل دمونګه جزا ستا ملاقات ستا وسمعنا اوریدل دمونګه هغه صفت قیامت فرجعنا واپس کی مونږ دنیا تا نعمل صالحا دا چې عمل کو نیک انا موقنون بشک مونږ یقین لرون کیو ولو شئنا کچرت وختل مونږه لآتینا خامخا ورکړی به مونږه کل نفس هر یو انسان ته هداها هدایت دی په دنیا کې ولكن حق القول لیکن ثابت شوی د مینا مني د جانب زمانا لأملأن جهنم خامخا ډکوم به جهنم من الجنة دنا فرمانانو جناتنا والناس او دنا فرمانان انسانانونا اجمعین طول العراب نو واپسی به پکې دي الله وی د جهنم سره مم وعده کړی ده کنه چې تابم ډکوم دا چې کوم نافرمانان دي کنه نو د دې ټولو ځای ګوره جهنم دی خجی فذوقوا پسوسکی فذوقوا العذاب پسوسکی تاسو عذاب بما پسبب داغه سرا نسیتم چیر کړو تاسو لقاء یومکم ملاقات دور دی هاذا چې داده ان نسیناکم بشک من پر خو دی تاسو لپاره په عذاب کې وذوقوا اسکی تاسو عذاب الخلد عذاب دامه شو سیدو بما پسبب داغه سرا کنتم چې تاسو تعملون عملون کون کی انما بشک خبر دادا یؤمن ایمان راوړون کړي بیا آیاتنا پایتونو دمونګه الذين خلق اذا فاوق ذکروا چې نصیحت کول شي تابع په قرآن مجید سره نو خروا غردیږي دي سجدن سجده کون کی وسبحوا او تسبیح بیانای بحمد ربهم سره د حمد رب دینا وهم لا يستكبرون او دی تکبر نه کوي مطلب ته نسده عبادت بدنی عبادت مالی نو وهم لا يستكبرون او دی تکبر نه کوي د سجدې کولونه تتجافى لريو چتوي جنوبهم اړخونه دي عن المضاجع د بسترونا يدعون عبادت کی ربهم د خپل رب خوفا ديرنا وطمعا او پتمر ثواب ومما بعد الاعمال رزقناهم چې رزق ورکړل موږ دې ته ينفقون خرج کوي نو د مؤمنانو صفت الله بیانوي تتجافى جنوبهم عن المضاجع کټونه په خوب باندې نشلي کټونه په خوب نشلي ګوره مونږ ټول چې کم دي کنه د الله دوستان ټول شپه الله ته پراته یو ٹھیک شو مونږ ټول شپه الله ته پراته یو حالانکه څه دی الله تعالی مونږ تاسو ته د دې نیکانو خلق صفات بیانوي تتجافى جنوبهم د دې اکثر اوقات د دې شپې چې کوموي کنه هغه په عبادت کې تیریږي ازمونږ تاسو اکثر شپه چې ټول شپه په څه کې تیریږي په کټ کې کټونه موشلول لس بجې د کوڅو کې چې روان نه هم بجې اپنی بجې ته وایي چې داخله بس د خو حالانکه څه دی هغه وایي کنه وایي چې خوب کوي خاورې به یوسي شاده هغو چې شوګیري ورته کوي نه
چې خوب کې کنه نو بس سبا وړي بس د هغه د بشرانو خبره وی د وضو هغه بیا دقه چل بی مونږ به ټول محرومه پاتې کیو ګوره خجی نو تتجافا اوچتوی جنوبهم اڑقون ددیان المضاجی دبسترونا یدعون ربهم عبادت کون کیوی دخپل رب خوفا پیر سراب وطمعا او پتمر سواب ومما بعد دا اغمالون رزقنام چه رزق ورکل دمونگ دیتا ينفقون خرچ کئی لا تعلمو معلوم فلا تعلمو پس معلوم ند نفس یو انسان تا ما اخفی لهم سشی کی خودش وید لهم دید پارا من قررت اعین اغا یخوال دسترگو جدان بدرا بما پساب داغی سراب کانو چیودی عملون کون کی افمن آیارا سوکان چیوی مومنن ایمان والا کمن پشان دا چا دے کان چیوی دے فاسقن فاسق لا یستوونان دی برابر دا دوارا اما الذين ورچا خلقت آمنوا چیمان راوڑ دے وعملوا الصالحات ونیک عملون کی فلهم پس دید پارا جنات المأوا اغا جنتون سدین زائد ٹکانی دقا نذلا من المسجد بما پسبب داغی سرا کانو چودی عملون کون کی واما الذين ورچا خلقتی پسقو چنا فرمانان دی کفر کون کری فمأواهم النار پس ٹکان دی اورد دو لختے کل مار کلچ ارادو ارادو شدی ای خردو دا چودی دی من حد دی جہنم نا اعیدو فیہان واپس کو لے بشدی پزور سراب وقیل او بویل شرم دی تذوقو سکیتاسو عذاب النار الذي عذاب دو دخ اغا کنتم چوی تاسو بی پدی سرا تکذبون چی تکذیب بموکو ولنذیقنهم خامخ او بسکو منگ دیتا من العذاب الادنا دا عذاب نیز دینا دون العذاب الاکبر مقی دا عذاب لوینا لعلهم يرجعون دید پالا چی دی رجوع کی ایمان تاب اللہ تعالی وی کنا ولنذیقنهم عذاب الادنا نو اللہ تعالی وی پدی دنیا کی ورطلغن تکی دا تکلیف ورکو دید پارا چی دا مرگ مخ چې د ایمان راړي چې د اغي او قروي ابدي عذاب نه پیدا بچي ښا ٹھیک شو جی ومن اظلمو تو کذا ظالم ممن دعا چانا ذکرا چی نصیحت کو لشدتا بی آیات ربه پیتونو درب در ثم آرضا بی آیراز کی عنها دمن لددینا انا بشک منگا من المجرمین دا مجرماننا منتقمون عذاب ورکون کیو دیتا ولقد پتاکیک سراب آتینا ورکڑ منگا موسیٰ الكتاب موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فلا تکن مکیغت فی مریت پشک من لقائی دا ملاقات دا چانا دا ملاقات تا پیغمبر علیہ السلام نا یا دا ملاقات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وجعلناو گردول منگدل خدن ہدایت لی بنی اسرائیل دا پارد بنی اسرائیلو وجعلنا گردول دمونگا من ہم ددین ائمتا پیشواہان یهدونا چی حکم کی خلق تاب بی امرنا پا حکم زمونگا لما صبروا ورکل چی دی سوی اے استقاموا علی التوحید چی دی دا اللہ پا دی وحدانیت پاندی کلک عقیدہ ساتی خواب وکانو دی بی آیاتنا پیتون دمونگا یوقنون یقین کون کی ان ربک بیشک رب ساچرے ویبسلو دا اللہ تعالیٰ با پیسلو کی بینم پما بین درے کی یوم القیامت دا قیامت پرد فیما پبارد اغا توحید دا اللہ تعالیٰ کی کانو چودئی فیہی دی پما ملکی اختلفون اختلاف کون کی اولم یهد لهم آیان دی واضح شوی دیتا کم احلکنا دیر حلاکر زمونگا من قبل مکر دینا من القرون دا اقوامنا یمشونا چتل کی دی فی مساکنهم پا آبادو دی کی ان فی ذالک بشک بدی مذکور کی لآیات اغا دلائل دا وحدانیت اللہ تعالی دی افلا يسمعون آیا دی نوری اغا چالرا دقی دلائل لرا چی دی دا اللہ تعالی دا وحدانیت دا خبر تسلیم کی خواب اولم یروا ینگوری دی انا نسوق الماء دا چی رسو من قبولر الى الارض الجرزی اغا اچیز مکتا فنخرجو به پس روباسو من پدی باران سرا زرعا فصلنا تاکل منہو چی خوراک کئی دینا انعامهم آساروی دی وانفسهم و نفسون دی اپلا یبصرون دی نگوری ولیدل نکی چی قدرتونو دا اللہ تعالیٰ تا چی اللہ تعالیٰ دی انسانانو دا پارا دا رزق دا چکم سرکل جوڑ کرده دی نو دا رزق دا سرکل چی دی دا پارا سدے اگا شاعر وی کنا وی سدے وی بادو بارا
مع خورشید فلک درکارن سده دا باد دی باران دی نور دی سپوږمۍ دا ستوري دی بیا پدې کې چې کمدن حق ازمکه دا اوس دغه تمام سیدونه چې کمدن دا په یو ډیوټۍ کې لګیا دي نو بیا سوی کتونانې به کفاري که به غفلت نه خوري دا یو ټوک نوړی نه ده دا چې د دې خولې له راشي که نه نو داسې په غفلت مه خوره ښه د دې پسې وروستو چې کوم نظام دی هغې ته سوچ وکړه چې دا نوړی زما د خولې ته را رسېدلې څنګه ده باران وشو بیا زرغونه وشوه بیا چې کمدن هغه د هغې خیال وساتلی شو بیا پکې چې کمدن هغه د دې نور د وجې نه پوخوالی رالی د دې سپوږمۍ او د دې ستورو د وجې نه په دې کې خوند او رنګ پکې رالی نو بیا چې کمدن هغه بیا لو کړی شوه نو بیا غوبل کړی شوه نو بیا د هغې نه پس چې کمدن اوړه کړی شوه نو بیا په اور باندې پخه شوه نو دا چې ما ته میلاو شوه که نه نو دا ګوره دومره اسانه نه ده راغلې دې پسې هغه وروستو هغه لوی نظام ته سوچ وکړه کوم دی جي ويقولون وایدی متى هذا الفتح کله وی دا ورځ د فیصلې ان کنتم کجرتی تاسو صادقین رښتیا ویونکي قل وتوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوم الفتح یا ورځ د فیصلې چې دا لا ينفع الذین فائدہ به ورنکي خلقو ته کفرو چې کافرن شو ایمان نه وړل د دې په دغه ورځ باندې ولا هم ينذرون او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي فاعرض عنهم فثيرادو کدینا وانتظر انتظار کتو انهم بشک دی چې دی منتظرون د انتظار کوونکو ندي انتظار کا چې الله تعالی په دې باندې عذاب را لېږي نو د احزاب په ورځ باندې الله تعالی په دې باندې عذاب را ولېږي سوره احزاب مدنی سورت ته 73 آیتونه دي او نه پکې رکوګانې دي نه پکې رکوګانې دي دې سورت ته سوره احزاب ویل کېږي نو د سوره احزاب د ویل کېدو وجه چې کمدن هغه پکې بالکل ښکاره ده چې په دې کې کلمه د احزاب ذکر کړې شوې ده دا سوره احزاب نازل شوې دی وروستو د سورة آل عمران نه مخکې د سورة ممتحنه نه د ترتیب جمعي په اعتبار سره 33 نمبر سورت دی او د نزول په اعتبار سره لسکم سلم نمبر سورت دی په مکې صورت کې ذکر د کفار وشو چې دوی به اعراض کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه نو دلته کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله حکم کوي په تقوا سره چې سره لعدم مطابقه الكفار چې دی کفار دوی ورې کستا اطاعت او تابعداري نه کوي کنه نو ته په دې د دې پروا مه ساته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی تسلی ورکوي چې ګوره د الله پیغمبر خفه کېږه مخه حجی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی اغه الله المتجلى لجمعیت فی نبیه چې د خپل احکامات او اظهار د خپل پیغمبر نه کړی دی الرحمن چې مهرباني کوونکی دی پسو چې حکم کړی دی پیغمبر ته په تقوا سره او منع کړی دا د تابعداري کولو د دشمنانو نه الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی بتخصیصه بالوحی چې خپل پیغمبر د وحی در علی ګلو د پاره خاص کړی دی خجی یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتق الله یریګ د الله تعالی نه ولا تطع الکافرین تابعداری مکو د کافرانو والمنافقین د منافقانو ان الله بشک الله تعالی کان د علیما خبردار حکیم حکمت والا واتبع تابعداری کما داس یوحى الیک ته وحکول شتا من ربک د جانب درفسانا ان الله بشک الله تعالی کان د بما فغسبندی تعملون چې عملونه کوي تاسو خبير خبردار ذات ته نو علماء کرام ذکر کوي وای په دې صورت کې چې کم دي کنه بالخصوص چې کم مضمون ذکر کیږي هغه مخکې راځي چې ادعوا لآبائهم تاسو د پاره الله تعالی د تاسو د متبناګان دا زامن ندي ګرځولي نو په دې کې واقعیا ده زید ابن حارثه ده چې دا سو په مدینه منوره کې مشهور په زید ابن محمد باندې صلی الله علیه وسلم علما ذکر کوي کنه وای دا سو دا زید ابن حارثه دا د دې شام د دې بادشاہي خاندان سره د تعلق وخا وای دې د شام نه سفر کولو
عربو تا نو د عربو یو قبیلی دی راونی سل نو ددنه غلام جوړ کو نو دغه غلام چې کم دی کنه حضرت حکیم بن حزام بن خویلد چې کم نر حق دا واغستو نو دغه حکیم بن حزام راولګیدو دغه غلام ورک حضرت خدیجه الکبرى ته نو خدیجه الکبرى راولګیدا دغه غلام ورک چاته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا زید ابن حارثه چې کم دی کنه د آزاد کو او بیا علما ذکر کوي کنه وای په مدینه منوره کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د خپل متبنا وګرځو کا نو متبنا هغه اکثر خلق وای کنه وای یره د پلان کې چې کم نه هغه د زما زوی دی او لکه د زوی غونته کې مقام ولا ورکی ښا نزوغنت مقام ملور کی نو گواره سده دغی تا متبنا ویلے کی پا لغت عربی کی نو دگ کا متبنا پا دی خلی پا وینا بندی سوکتا چازوی کی گی نا گواره خواه پوئی گئی تاسو نو دگ کا قانون چی پا دی عربو کی راروانو کنا نو دا اغید اصلاح غرص چی کم دن حقا پا دی کی داو چی اللہ تعالی دا دی عربو دا زمان جاہلیت دگ کا چی کم رسم دا چی دا ختم کی خواه ذکر دا متبنا دا بے پشان دا خپل زوی گنو چې څنګه به د خپل زامنو هغه احکامات په پد باندې لاګو کول کا ٹھیک شو جی او توکل بروسا کواب علی الله په الله تعالی باندې وکفا بالله کافی دی الله تعالی وکیلا کارساز ما جعل الله نه ګرځول الله تعالی لرجل نفار دی انسان من قلبین دوزلنا فی جوفه پسینه ددکی وما جعلانی دگر دول ازواجکم اللہ بیبیان استاسو اغاب تظاہرونا چی زہار کوي تاسو دی سرا منهن ددین امهاتکم حقیقی من دستاسو وما جعلانی دگر دول ادعیاءکم اغم تبناگان استاسو ابناکم حقیقی زامن استاسو ذالکم دا خبر چی دا قولکم وینا استاسو دا بیافوائکم پخلو استاسو سراب چی پدی سرا لا تنقلب بها الحقیقه حقیقت پدی سر نه بدلیږي خام والله والله تعالی چې دی یقول الحق بیان انکر حق لرا وهو يهدي السبيل او دغه الله تعالی سکی رهنمایی کوونکې رس حق لارې طرف ته ادعوهم رأو بلی تاسو دی لرا لآبائهم د پلار د پلارانو د دی هو اقسطو دا خبر دیات د انصاف والا د عند اللہ پنی د اللہ تعالی نو فإن لم تعلمو پس که کرت تاسو نپیجنئی آباهم پلارانو د دی لرا فإخوانکم پسرون استاسو دی فی الدینی پدین کی وموالیکم او دوستان استاسو دی ولیس علیکم نشتر پتاسو باندی جناحن سگناب پیما اخطاتم پاغا سکی چی خطارا چی پتاسو باندی ولكن ما تعمدت لیکن محل د مواخذه اغي تعمدت قلوبكم چې قص کړی زړونو استاسو وکان الله دې الله تعالی غفورا بخون کې رحیم رحم کون کې نو علماء کرام ذکر کوي د متبنا حکم دا دی کنه چې د نسب ثابت وي د خپل پلار نه ځکه نن داسې ډیر خلق کوي چې غي راولږي خپل اولاد ببل لور کی او ورپسې اولی کی چې دا چې کم دی کنه د زوی دی حالانکه په دغه کې وینا باندې په دې لیکلو باندې د هغه نسب نه بدلیږي ښا او شریعت اسلامی وای کنه وای ډیر خلق داسې کړیم دي چې هغه ګوره هغه د پلار دومي ور سره چینج کړي دي نو دغه لوی جرم دی ښا دا نسب د انسان بدلول دا په دې جرمونو کې لوی جرم دی او یاد ساتي شریعت ګوره د دې نه منع کړی دا ٹھیک شو یو اولاد چې کم نر ته چاله ورکی هغه دی ولا تربیت کوي هغه دی ولا خیال ساتي دا هغه دی ارسوي خو لیکن نوم به ولا نه بدلې چې ګینه دا د پلان کې زوی دی بلکې هغه خپل د حقیقي پلار پسې به کم نه د هغه نسبت کیږي ښا ها جی نشي دغه کولی جی نسب به ولا نه بدلی ښا نسب بدلولو اجازت اسلام نه دی ورکړی ښا ګورې نن ډېر په دې معاشره کې داسې دي چې هغه یې رالګېدلي دي چې هغه یې چې کم نن هغه د چا چې اولاد وي که نه نو چارواره راوستی دی نو خپل نوم ته خېجولی دی نو چا چې کم نن هغه خوری راوستی دی نو خپل نوم ته خېجولی دی اسلام وایي چې دقسې نه کېږي ښا پوهېږئ تاسو النبیو تابداری دی پیغمبر چی دا اولادیات نزید بالمومنین پا مومنانو بندی من انفسهم دا نفسونو دینا وازواجهو بیبیان دی پیغمبر چی دی
امهاتهم میند دی امت تی اولو الارحام رشتہ داران بعضهم بعض ردینا اولا نزدیدی ببعض فبعض نور سر پا وراثت کی فی کتاب اللہ پا حکم دا کتاب دا اللہ تعالی کی من المؤمنین دا مؤمناننا والمہاجرین دا مہاجریننا الا مگر اندا خبر تفعلو دا چوک تاسو الى اولیائکم سند چاہتا دوستان اخبرتا معروفا سنیک خبراب کان ذالک دا کار فی الکتاب پلوح محفوظ کی مستورا لکل شوی وَإِذَا خَذْنَا کلچ واغستمونگا من النبیین دا پیغمبرانونا میساقهم اکلک وادا ومن کاودتانا من نوحنا دا نوح علیہ السلام نا ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام نا وموسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام نا وعیسیٰ بن مریم دا عیسیٰ بن مریم نا واخذنا غث منگا منهم ددینا میثاقا غلیظا غسخت واداب لیسأل الصادقین دا چی تپوچک لیشد غریختین خلقنا عن صدقهم پبارد صدق ددی کی نو مطلب تینا لیسأل الصادقین من الانبیاء والمؤمنین غریختین خلق چی دا خپل وعدی دا اغید حقانیت خیال ساتی مومنان دیو کا انبیاء دینو عن صدقهم پبارد صدق ددی کی وعد للکافرین تیار کرد اللہ دا پار دا کافرانو عذاب علیم عذاب دردناک یا ایوہ الذین آمنوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة واصلها إليك بالشرور یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اذکروا یاد کی تاسو نعمت اللہ نعمتنا دا اللہ تعالی علیکم پتاسو باندی اس جاءتکم ارکل چرال تاسو تا جنودن دا سلخ کری نفارسلنا پسراؤلے گمون علی پدی باندی ریحن حواب محترمو مخی رکو کی بیان دا انعاماتو دا باری تعالیو شو اس پدی رکو کی شکر پا انعاماتو بندی خلاصہ دا رکو تفصیل اجمال چی پدی کی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی تسلی ورکی چی دا اللہ پیغمبر خپکی جما تا سر با دا اللہ تعالی مدد را دیخوا نو پدی کی واقعی دا غزو احزاب طرف تا اشارہ دا غزو احزاب چی کم دیکنا دا یو غزا شوا چی پا پینزما یا پا سلورم حجری کی دا شوال پا میاش کی خوا دا وڑو کی اختر دا چی کم میاش تکن دی تا شوال میاش ویلے کی نو یو یاد ساتئی دا غزر دا بدر چی کم غزا شوا کنا بدر غزوہ بدر دا پا 17 رمضان المبارک پندشی وقا ٹھیک شو جی او غزوہ احزاب چی کم دے کنا پا سلورم یا پا پینزم ہجری پا دا شوال پا میاش کے جی کم دن حق دا غزوہ شوا دا مکی دا طرف نا 12,000 لخکر راغلے
او مقصد یې دا و که نه وایي موږ به نن د دې مسلمانانو بیخکني به کوو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې کله اطلاع راله چې د مکې د کفارو دغسې ارادې دي، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام را جمع کړل. نو په دې کې یو صحابي دی حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه، هغه ته رسول الله مبارک وی ستاسو په دې ایران کې چې کله ستاسو دشمن دومره ډیر وي چې تاسو د هغې مقابله نشئ کولی، نو تاسو څه کوئ؟ نو حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه ورته وی مونږ خندق وکړو. نو دغه ته غزوه احزاب هم ویل کېږي، غزوه خندق هم ورته ویل کېږي. نو مسلمانانو تقریبا 3.5 میله خندق چې کوم دی هغه دی وکنسته. چې څه چللی چې دا دشمنان د مکې معظمې نه چې دا کوم کفار راځي که نه چې مسلمانانو ته دی ته د یو سمت نه جنګ کول وي، چې مسلمانانو ته د چار چاپې نه د جنګ کولو هغه مسله جوړه نشي. نو علماء کرام ذکر کوي چې خندق یې وکنستو، نو هغه لږ ځای چې کوم دی هغه کلاو پرېښودو چې ګینې که چېرته دی مدینې منورې ته راځي نو چې د یو طرف نه راځي نو مسلمانانو ته به مقابله کول څه آسان دی. نو دقې غزوې طرف ته اشاره ده. نو 12,000 لښکرو. نو علماء کرام ذکر کوي الله تعالی په دې باندې داسې هواګانې راوستې چې د دې هغه ټینټونه او د دې هغه سورلۍ هر څه په بله باندې واړول. نو ابو سفیان اعلان وکړو چې حالات دې وخت کې وایي د جنګ دپاره سازګار نه دي، وایي تاسو ځئ واپس مکې معظمې ته. ٹھیک شوه جي؟ اذ جاءتکم هر کله چې رالل تاسو ته جنود لښکرې فارسلنا پس راولېږل موږ علیهم په دې باندې ریحن هواګانې وجنودن او داسې لښکرې لم تروها چې نه لید تاسو دوی لره وکان الله دې د الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو عمل کوي بصیر لیدونکی چې څو من حفر الحندق وسائر اسباب الحرب چې تاسو د جنګ کم پلانینګ کړی که نه الله ته د هغې متعلق پته وه. اذ په هغه وخت کې جاؤکم چې رالل دی تاسو سره من فوقکم د مشرق سمت تاسو نه ومن اسفل منکم او د مغرب سمت ستاسو نه واذ او هغه وخت کې ذات الابصارو چې مایله شوې هغه سترګې د دې منافقانو وبلات القلوب ورسید زړونه د دې منافقان والحناجر مروتا وتظنون او یقین وتظنون ګمانونه کوونکي دي بالله په الله تعالی باندې یظنون ګمان کوونکي چې څو دا منافقان د الله د مدد او د الله د نصرت نه امید وکړه. هنالک دغه مقام کې ابتلی المؤمنون ازمایش کړو په دې مؤمنانو باندې وذلذلوا قدول شودي زلزالا شديدا فقدول سخت سراب واذ وقت يقول المنافقون شودي منافقان والذين خلقوا خلق في قلوبهم شبرون زيك مرض منافقه ما وعدنا الله وعدنا ذكر الله تعالى من سر ورسول پیغمبر د الله تعالی الا غرورا مگر صدا پیدا خو مونږ ته اسوي د دروغ وعده یې کړې ده. نعوذ بالله. واذ وقت قالت طائفه يودل منهم ددینا یا اهل یثرب ای یثرب والا. نو یثرب چې وکنه نو دا د مدینې منورې پخوانی نوم و. نو د یثرب معنا د وباګانو ځای. نو د مدینه منوره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتلو نه مخکې د مدینې منورې د آب و هوا چې وکنه نو دلته به په خلقو باندې به تبه راتله او په بدن کې به کمزوري راتله. خو چې کله ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه که نه نو د یثرب نه مدینة النبی وګرځېده. او بیا د مدینې منورې دا هوا دا چې کوم نن هغه د وباګانو والا آب و هوا په ځای باندې د هر مسلمان او د هر انسان د مزاج مطابق راځي. هر انسان دپاره هغه آب و هوا هغه مفید ای ګورې. نو مدینه منوره هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په راتګ سره الله روښانه کړه. لا مقام لکم نشتر زید اخلاصی ستاسو دا پارا فرجعو واپسی تاسو ویستاذنو اجازت غخت فریقون یویدل منهم ددینا النبی دا پیغمبر علیہ السلام نچی قبیل بنو حارسو یقولون ویدی ان بیوتنا چی بیشککونون دمونگ عورت خالدی وما هیانو دا بعورت خالی ان یریدون دی ارادن لرا الا فرارا مگر دا تیختی
ولو دخلت کچر تداخل کړي علیهم پدی باندې هغه ډلې من اقطارها د اطراف د دینا ثم بعثوا الى الفتنه راو بلل شي شرک تا لا توها خامخارات البکیدی دی شرک تا وما تلبسوا درنګ بن تیری بیا پدی سر الا یسیرا مگر لګ وخت چل بکی فورن با دی چې کم نر حق اسلام به پریږدي کفر به اختیار کینو ولو كانوا کچر توی دی عاهد الله معاهده کوونکي د الله تعالی سره من قبل مخکې د دینا لا یولون الادبار نو نه باړول دی شاګانې خپلې وکان عهد الله دی وعده د الله تعالی مسؤوله تپوس کړی شوی د دینا ځکه دی به سوي د احد او د بدر په موقع باندې وی یاره مونږ هلته نه ونو یاره کاش چې هلته کې وی که نه وی دې کافرانو ته به مونږ چل خولو الله تعالی ورته وی ای منافقانو نن خو چې کم نن هغه د مدینې منورې اندرون ته تاسو له د دشمن لښکرې رالې اوس ولې د جهاد نه مخ اړوئ قل وتوای نبی علیہ الصلوۃ والسلام لن ينفعكم الفرار ورگز با فائدہ در نکی تاسو دا تیخت تاسو ان فررتم کچرت تیخت کوي تاسو من الموت د مرګ نه ول قتل یا د قتل نه و اذن پدغه وخت کی لا تمتعون فائدہ حاصل نه کی تاسو الا قليلا مگر لگا فائدہ اے ان فررتم کچرت تاسو د میدان جنگ نه او تختی دی کنه نو ګوره تاسو د الله فیصله بدلول نه شي د الله فیصله چې تاسو متعلق کړه د مرګ شي کنا نو په هغه ټیم باندې په هغه سکند باندې په هغه ذریعہ سره به تاسو ته مرګ راځي د الله مرګ د الله تعالی د طرف نه چې کومه فیصله د انسان د مرګ شوي نو کومه ګولۍ چې ستا دپاره جوړی د هغې ګولۍ نه ته نشي بچ کېدی کوم ذریعه چې ستا د مرګ دپاره جوړی نه هغه ذریعې نه ته بچ کېدی نشي بس هغه به ستا دپاره د مرګ اټله فیصله ده ګورې قل وتوای نبی علیہ الصلوۃ والسلام من ذا الذی سوک تعاذت یعصمکم چ بچ کی تاسو من الله د عذاب د الله تعالی نه ان اراد بكم کچرت ان اراد کچرت اراده شي د الله تعالی بكم پتا سو باندې سوند عذاب او اراد بكم یا اراده شي تاسو باندې رحمتن د مدد ولا یجدون نبم ملی لهم دا منافقان من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ولي سوک دوست ولا نصير او سوک مددگارو قد پتا کی سراب یعلم الله ظاهر کړی دی الله تعالی المعوقین هغه منی کون کی منکم د تاسو نه والقائلین وینا کون کی لاخوانهم رنقلتا علم الینا راتلو کی تاسو زمون طرف ته چې طلب کو مسلمانان به د جهاد نه منی کول او کوشش په کو چې په څه طریقه د مسلمانان د جهاد نه منی کینو رایت کوم دی ولا یاتون الباس ولا یاتون نرادی دا منافقان الباس جنگ تا الا قلیلا مگر لگو اشحتن بخیلان دی علیکم ستاسو پا پایده بندی فیدا جا پسر کل چراشی الخوف یراب رأیتهم وینی بتدی لراب ینظرون الیکا چی نظر وکی دیتا تا تدور اعینهم چی چور لبسترگی لدی کالذی پشند آکس یغشا علیه چی بیغوشی راغلی پدبنده من الموتی اغدو سختی د مرګو فاذا ذهب الخوف پسر کله چې ختم شي راب سلقوکم نو سبقي سلقوکم نو را یوځای کیږي بتا سرا بالسنه حداد طاغتیز جب سرا اشحه بخل کون کی على الخير محبت تمال باندې اولئک دفت خلق لم يؤمنون دی ایمان نور کی حقیقتا فاحبط الله فضا کړی دی الله تعالی اعمالهم هغه ثواب د اعمالو دی وکان ذالک دی داکار علی الله په الله تعالی باندې یسیرا ډیر زیات آسان د الله تعالی په نسبت باندې چې کم دی کنه د دې د دغه اعمالو هیڅ اجر نشته او د الله تعالی نه د دې د دغه اعمالو په باره کې بس پر سب نشي کولای بس